ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چې د مرګ نه رستو په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څویلی دی او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویل دي دا رسول الله صلی الله څنګه نشته دا ته څه وایې وی بیا ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا د هغې غاړه کې هارو هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو جنۍ زکلک ونیوم چې اودس باله کې چې دا هار ماله جوړ کړي وی کېناستم د تار یو سره هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار راووت 3,000 کاله پکې تیر شي وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ ته بړه کې وې چې تا خوشحال لا کله وي نو زما عزیزانو د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ د پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته
دې پټ ساتلو کې راز څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو، صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي، لیکن یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو. ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډیر نمونه دي، خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا، بے نیاز، چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي، کمزور یم منځ نشم کوله، لکه زما د پاره د دې منځ معافی ته وغواړه چې راته معاف کی. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکوا معاف. سورځ تیری شو، بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي، خو یو خپل نامه را توخای چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکم، مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا، وی بچیا والله که بیا مونږ قضا کم. ویلې ولی؟ وی دا غنوم چې بے پروا دی، نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو کوم. څوک ویلې شي چې دا ولی؟ چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی؟ خبره دا و عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلې، قرآن ویلې ده، بلکې پیغمبرم نه دا ویلې. مرګ نه وروسته سړی سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې، نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده، چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي، والله مړی موازونه کوي. مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغه د لپاره مهنت او مشقت به پکاري. داسې خبرې مړی کوي لکه زه او تی چې کوم. ته څه خبرې؟ یو دوا یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان. یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو. خلق ورته دوست مړ دی، وی ښا راغه ورته داسې ودرېدو. دا شعر ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی، سخت بے مہری کے بے ماں میروی. او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شي، یوازې روان شي. دا ولې؟ بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو، اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی.
دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو یارې ورته د کفن نه لاس راوویست، چې لاس یې راوویستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو. او بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی ختم شي. جنازې نه یې وله لاس. عزیزانو دا خبرې کوي لکه تاوزې چې کوي، خو دې دپاره حال پکار دی، محنت او مشقت پکار دی. سر دست داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې. فلحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی یې راشه وګوره. فلحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ورسره و، مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی، مونږ ته یې وښایه. هغه وی په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دوں، لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. اڑه به څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري. اړه صفائی څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. اوبو د پاسه ویل ښه ویل دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره، بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا، بس اوبو د پاسه به ګرځي. ویل ډېره ښه ده. به دریاب غاړې ته ورغلی، په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه یې وردنګلي دي. چې وردنګلي دي خو چې اوبو نیولی دی د پیر نامت یې هیره شوې ده. یا الله یا الله یا الله، خو چې یا الله یې که دریاب ورته سمه ځمکه وه او دی پې وګرځي. ښه وګرځېدو راغی پیر ته یې وی څنګه چل؟ پیر ورته ویل څنګه چلو شو؟ وی صاحب ستا حکم خو مې ومنلو، خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو او اوبو راونیوم ستا نوم رانه هیر شو، بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه و پاغه. وی بچیا دغه وخت کې دې زوی یادو؟ وی نه. وی ښځه؟ وی نه. وی لور؟ وی نه. وی زه؟ وی نه. کور بال بچ؟ ویل والله که مې هېڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله. ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه. وی نه. وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري. تاسو پوه شوئ په خبره؟ دړه صفائی غواړي. لغوندې محنت سره که تا ونه لید، زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانې ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې. ډېر لوی بزرګ. قسم یې ما ته وخوړو چې یو طالب مړو. هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخې. هغه قبر اوسم شته. ابل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم پې ورل او اوسم شته. باجوړیان راله ورپسې وی صاحب مونږ د خپل مړی وړو. ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړی. وی جی دا وړو اجازه تو کوي؟ ګوره مې وړی. وی نه جی ته اجازه تو کوي؟ زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلی او تک سور د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ. او استاد می قسم خوړو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شي نه دی لیدلی لکه د لحد نه دغه ګلاب بوین چې را وزر بس هغې تختې ورته صاحب ته راغله. وی صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پړده یې ما لئ پړده یې. خیر خبرې ډېرې دي. عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین.
او ویلی پیغمبر په خپل دی، بلکې قرآن ویلی دی چې د پیغمبر د خولې نه کومه خبرې وځي دا خبرې د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی، دا داغه د جیب خبرې نه داغه د نفس خبرې، نه داغه د خواهشات خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکړو. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی، وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدل. ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی زه پروتم او یو دوه کسراله، یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی، د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی، د دې پروت دی سر ته را پریدي، سر زره زره شي، د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی؟ وی دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي، د دې ناس دی خولې ته ورچي، دا خولې داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي. یا بار الہ دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي، کله لمبه پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي کله لاندې. دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپې وای، هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کان راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي. دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. وی ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخت. وی یو راته وی چې انا جبريل، زه جبرائیل علیہ السلام، وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته خود غوکې د چې اوس ته پوي. یا رسول الله کم سره چې پروت او سری پکانی ماته دا جوړې ده، دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به پې نه کول. قران به وی تلاوتونه به هم کول، ختمونه به هم کول، خو چرته به چې په قران د عمل زراغه ده به بیا پکې نه. دا سړی چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل ویلو. سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو. و یا رسول الله دا هغه سره چې په دې خله به د په دنیا کې دو جنگول، د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال.
دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړاو راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا سوکو و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکوونکی سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې غوته وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویل دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کی ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا قرآن کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقع بیان کا د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله هغه واقع هم داوا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو ډېر زنکدنې پیراوست چې زنکدنې پیراوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو سپوي شوي و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړو سلور زرا کالا پس ورته وېس مکه لاندې سال دی او ستا سهالو وېسه نور خبر نه سلور زرا کاله می وشو چې مړې ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینه تله نه دی اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینه تله عزیزانو یو د اوریدو خبره عزیزانو یو د اوریدو خبره او یو د لیدو خبره زه په شب قدر کې وم
او یو سړیو چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو بغرزیده نو ما غي اورځي تپوسو کو چې د خپې باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځي هغه ماته وی چې مولانا صاحب دال وګد باسته سو وخت بزستا زیت درشم بیا به پوي کوم مال ډېر سورج پس هغه راغیو کټ کې ناستو ماته وی چې د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړه ما پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوی چې اوخ لیونه شوی نو هغه مالک ته نه منډه والے او خلق ته منډه والے ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړې پکې ځوړند نو د اوخ ته په دې پوزه کې داسې چارګل غونډه چولې هغه کې پړې چولې دي شراوی نستم نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې یو سرنګ غوندیو پاغه سرنګ کې ته زنه نواته او دا بلا را پسې ده کیناګر ډیری خود او خوندې ظالمه کینا چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته اوخ ډیر سخت کینا ناک شه چې زته په سرنګ کې نه نواته منو د خورا پسې راتلې شو نه نو ودا سرنګ خله کې سملاستو او دا بوتاړي چې د سرنګ د خلیتا کې چې راوځي بګینه پکما سات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی اوس مسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لک سات تیر شي نو سرنا تیار باندې داسې پوښ چې لک سات تیر شو نو سګورما چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پراته ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو او هغه لړم مې د اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو ا لړم مې مړکو خو چا مې مړکو نو زما کېړه یې راشوا نو عرض مې داو چې دا اجدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نه کیو کو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها داسې و خوځیدا نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې و خوځیدا نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اوخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او د حالاړه ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو و دا سرنګ نه چې زم راوته نو دا او پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر و چې لته مې ورکړه تر ګوډې مې خپ پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپل مې ترويسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې حاله زرت د بیخ کې د خپل پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکیږي
نو دا خپای را نه بیخ کې پریکړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل. عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلې شي، بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو. اتله سورې پس اقربا رااله مونږه یو باسو وړوې ما نه تاسو کومال به وړي بس خخته وچ نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینا لکو چې لټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تورو لکه تبخې څه شه او دا خلای دی وحکو تراغله و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې 3 ورځې ما روټای نشو خوړې. عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچه دا دې ځکه 12 تقریبا 15 کالو خبره ده. دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخل راغه اوسم د رامداس کې ژوندې دي ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دي ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماوارې شوی وي دومره زمانہ په تیر و زم لاندې ډورې ته کوشو ا سورم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلف غوندي په دې غوګونو په دې مخره پرتی لری نه خو می خو کته خو سودا می دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته می وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کدي قبر زرانی ومنو زر می را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپداسي ونی و ما لاس وردانه نه کو چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړې داسې پروتو تابه ریخم څه شه بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس مې په خو والو کفن داسې تابه اوسته د بجاج د دکان نه راوړې داسم پکې پیږي په دغه دیرا دیو زنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درېدم تماشه ته ماته دا سودای چودرېدم خو چړومبه خخته را لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې می ساوا غسل او بیا زر ور پسې خخته ولا ګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا هر شی شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو
هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علی السلام را ژوندې کوې څه تکلیف دې درته صاحب په سخت عذاب کې. نو مور مور ته څه چغي وهي وې مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې زه ژوندې وم ما بچ وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زوره ورشه. د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه. قران ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور وخت به د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے الله داسې رحم زما په مور. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند د ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تاسو سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکارش ونه مانی نه دی ونه ورازا لاهور ته بوتله ده شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خرا ټټوان سپی بشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ کې لاس راکونو بیا باندې ادم راته ښکاري و ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو په ټانګې ته ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلاړ لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه مانم ورازا لاہور ادیرے ته چې بوتله نو و چې ادیرے باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص راخ چې لاس راخ کو و چې د ادیرې ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبې تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ را تلاس راخ کو چې مولانا ابي به ما چې باس چي او مې مانی مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چاني په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم ده او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډی پیسہ
پردې مال ستا په اوږه پاتې شو، ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه. حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي. الله به ورته وایي چې د پلانی سړي پتا یو پیسہ پاتې ده، یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت ته ځه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم، چې منډه کیا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي، نو دی به ورپسې ورټوب کی، نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي ا پیسہ به بیا پریوزي، نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی، نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې 90,000 کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتاری، او که په غلطۍ او په یېره نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې، په غلطۍ او په یېره، نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500. نن هر سړی آرامخور دی که نه؟ هر سړی بېایمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړی ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدای ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دی په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري، پردی مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي، راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي، په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم. نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار بنئ، رور بنئ، مور بنئ، عزیز بنئ، تربور بنئ، دوست بنئ، څوک به در سره چې ستا په سر به سوال او جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي، او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې، خپل چې دی واخلی یلتا دی کېږ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ، جوړی د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا پیدا سیونی سیرای کاږي، بیا پیدا سیرا کاږي، بیا پیدا سی د وخت د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه پې کې دي، بیا پې سیرا واچي،
بیا سر او پوته کانی نیغ نیغ ودرئی بیا لګیای د الکان په داسې لاس وای خویای را خویای ها خپل چې دی واخلی التدی کېګ دی خدي سنبال کا بیا در نه لیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې میں نم کا په هر زمان کې لا در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو ړتي بوټوزي اول سوال په وکي چې من ربک ستا رب څوک نو دړه نه بوټوته من ربک ستا رب څوک دا ورته وي ها ها دا الفاظ ها ها لا ادري آی ها زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک تب ها ها لا ادري والله کفر من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله کفر وای به مونږ ته پته و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وی چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی ادم نه اوري نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدل کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیا د دې هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دینه زیات ضرورتي چې نور کولاو
دے برا پاسی د مازیګر ټیم بای چې منس کوم ملائکه بورته وای نوم کنومت العروس او د شپ دلتا پشان د کې دو دړم بایش په دناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل وبدبخت د دې هسته متعلق د په دنیا کې څه خیال دامړې بورته وی ها لا ادري آی هاي په خدای قسم کزه خو پیجنما نو چې د قبر غوندې زوی او د قبر پولیس درنګیر چا پیر ولاړ وی او د خدای غوندې عدالت وی او ته په دغه وخت کې وای چې محمد رسول الله نه پیژنم نظمکه به پروچته شینو دا پختای به په یو بل کې نه باسي حدیث کې راځي چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکړي داسې ټک به ورکړي چې د اډوکی به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کند جوړ شي الله دې امان راکړي نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی